السلام علیکم ملګرو. عمران خان د پاره یو ډیر غټ خبر راغلی دی، د پی ټی آی د پاره یو ډیر غټ خبر دی او مخالفینو د پاره یو ډیر بری خبر بوله زویم. دا خبر چې د پی ټی آی مخالفینو اوریدلی نو غیبه شدید ناراضه شي، ای ډیر زیات غوسه شي وي، ای ډیر زیات خفه شي وي. څه خبر د پاغي ډیټیل سره خبره کو، خو بل طرف ته نجم سیټي د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره یو ډیر اهم بیان جاری کړی دی. د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره نجم سیټي سویل دی پاغي هم په دی ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو. نو یو دوه اهم اپډیټ در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله د عمران خان چې کوم غټ خبر راغله د پی ټی آی حواله سره پاغي خبره کوجی. سابقہ د جماعت اسلامی سېنیټر مشتاق احمد د تحریک تحفظ آئین مشرانو سره ملاقات کړی دی او هغه سره د شاملېدو اعلان کړی دی. سېنیټر د جماعت اسلامی سابقہ سېنیټر مشتاق احمد صاحب چې کوم دی هغه اوس تحریک تحفظ آئین یو کمیټي جوړه شوې ده چې هغه سره یو ځای شو او باقاعده غي سره د شاملېدو اعلان وکړو. او سېنیټر مشتاق احمد ویلي دي چې د پاکستان ټولو مسلو ګوره چې کله دی دغه تحریک تحفظ آئین سره یو ځای شو د سره د شاملېدو اعلان وکړو. نغې نه پس د عمران خان په حق کې ډېر زبردست بیان هم جاری کو. سېنیټر مشتاق احمد وی چې د پاکستان د ټولو مسلو حل اډیاله جیل کې ناشته عمران خان یادی چې عمران خان د پاکستان د ټولو مسلو حل دی. د عوامو لیډر عمران خان دی او هغه نه پټ شوی منډیټ ته عمران خان ته واپس ورکړل شي. عمران خان نه پټ شوی منډیټ ته عمران خان ته واپس ورکړل شي. دا څوک وایي؟ دا سېنیټر مشتاق احمد وایي. نو استاد خپل وایي چې دا خبره او د شمولیت مخالفینو اوریدلې وی او هغه لیدلې وی نو هغه به څومره مطلب دغه شی وي او قسم لا اور به بل کړي وي. جی سېنیټر مشتاق احمد تاسو له معلومه ده جماعت اسلامی سابقہ سېنیټر چې هغه الریډي جماعت اسلامی نه خپل استعفا غشتلې ده او دغه ریسنټلی چې کومه کارنامه وا کم چې د فلسطین مسلمانانو د پاره مرسته لته او بیا ته گرفتار هم شو. نو هغه کارنامه چې کوم دغه د مو د استاد وړاندې د لاغه د خلکو نه ایره شوی هم نه ده او هغه نه پس ډایرک هغه د عمران خان په فیور کې بیان جاری کړي. نو دا د عمران خان د پاره یو خاص اند د پی ټی آی فالوورز د پاره یو خاص اند. بل طرف ته اوس په خبرو کو نجم سیټي باندې چې نجم سیټي د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره سویلی دي. نجم سیټي د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره ویلي دي چې ټول ملک کې دا وخت افراتفری یو تیوري شروع ده او اوس پکې مولانا فضل الرحمن صاحب هم راوتل دي، هغه پکې هم خپل مطلب انټراپشن کوي. نو دا ملک د پاره ټیک خبره نه ده. مولانا د ودرولو د پاره با ریاست ډیر قدمونه اخلي. لکه مولانا اوس کچاري د حکومت خلاف روزي تاسو لا پته را بدور د حکومت خلاف یو جلسه کړي و چې پای کې په اسټابلیشمنت باندې ډېر کړي تنقیدونه کړي، په حکومت ډېر غټ تنقید کړي و، ډېر غټه خبره کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب ایون پاغه جلسه کې دا هم وی چې زه د مشرف خلاف راوته ما نو تاسو پکې څه سيزونه یې. نو دې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب مطلب اسټابلیشمنت ته غټ پیغام ورکولو چې لکه مالا مشرف دغه خلاف راوته ما نو تاسو پکې لا کم سيزونه یې. دې نه علاوه مولانا فضل الرحمن صاحب په خپل جلسه کې نور هم ډېر غټه خبرې کړې چې داغه په وجه باندې د جم سیټي دا بیان جاری کو کچري دا سړی مروته نو بیا حکومت د دوه درول د پر ډېر غټ سټپ اخلي، ډېر غټ قدمونه اخلي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.